الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما لهم من صدق الله الله من العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم. صدقت يا رب العالمين. درود شریف شوق محبت صلی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارك وسلم وصل علیه. د سورة یونس 50 نمبر آیت ده. د دنیا د عارضی ژوند مثال الله رب العالمین پیش کو چې د دنیا په ناز و نعم باندې دوکه کېږئ ما د دې مثال داسې دی لکه زمیندار چې ښکلی فصل کرلی وي، باران پې وشي، بوټي پکې ګډوډ ښایسته شینکي را زرغون شي او دا پټی خپل ښایست او رونق راښکاره کړي او په دې درمیان کې د الله فیصله د عذاب پې راشي او دا داسې شي چې لکه دا ریبلی شوي تاله والا. نو د انسان د ژوند مثال هم دغه رنګې دی. لہذا د دنیا په ناز و نعم باندې دوکه کېږئ مه. نو دین وروستو الله رب العالمین فرمایي چې کو د دنیا او د آخرت د دواړو ژوند خپل ښکلی کوئ، محفوظ کوئ، نو هغې طرف ته تاسو الله را بلی. والله یدعو الى دار السلام. الله رب العالمین بلل کوي الى دار السلام، هغه کور د سلامتیا ته. دار السلام دین مراد جنت دی، ځکه هغه د سلامتیا کور دی او د حفاظت کور دی. هغې کې به څوک ستړي کېږي نه، څوک به خفه کېږي نه. اهل جنت به د ډېرې خوشحالۍ نه وایي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. دې کې خو نه ستړی شته دی، نه شور شغب شته دی، نه خفګان شته دی. دارالسلام ویل کېږي چې هلته به د مسلمانانو د جنتیانو په خپل آپس کې تحیتهم فیها سلام. نو چونکې دا کلام به ډېر زیات وي، نو د دې وجې نه دې جنت ته دارالسلام ویلی شوی دی. او دریم دا
چې سلام دا د الله رب العالمین صفت ته، نو جنت ته دار السلام ویلې شوی دی، دا د الله په خصوصي فضل، عنایت او مهربانۍ سره به ملاویږي. والله يدعو الى دار السلام. الله رب العالمین بلنه کوي دار السلام طرف ته. د دې دریو وړو تعبیراتو باندې د دې مصداق دا جنت دی. یو څلورم تعبیر بل هم شوی دی او هغه ده الله تاسو هغې دین طرف ته رابلي چې په هغې کې بس تاسو د دنیا او د آخرت دواړه کورونه دا د سلامتیا او د حفاظت شي. د دنیا کور لنحیینه حیاتا طیبه، الله به درله پاکیزه ژوند درکړي. نو پاکیزه ژوند دا د سلامتیا ژوند دی. نو الله تاسو د ایمان په وجه باندې دارالسلام طرف ته رابلي چې ستاسو د دنیا کور هم محفوظ شي او د آخرت کور مو هم محفوظ شي د خفګان. نو کو د دې نه مراد جنت شي، د دې وجې نه علماو لیکلي دي تفسیر قرطبي چې په دنیا کې کو یو سړی خپل کور له دارالسلام نوم ږدي نو دا مناسبه نه ده. جنت نوم ږدي دا مناسبه نه ده. جنت الفردوس نوم ورلږدي ځکه دغه نومونه چې ښایي دا د الله د جنت سره ښایي، اگر چې ظاهري لفظي معنا په اعتبار سره جنت دا خو عام باغ ته هم ویل کیږي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ خو په خپله کامله معنا کې چې د دې کوم مصداق دی نو هغه صرف او صرف د آخرت جنت دی. دنیا کې په کور باندې داسې قسم نمونه کېښودل دا مناسب نه دي. سلام تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ برونای چې ورته مونږ او تاسو وایو، د هغې پوره نوم دی برونای دارالسلام. دا مناسبه نه ده ښه. او نو فرمایي چې والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تفسیر قرطبي او روایت را نقل کړی دی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو ورځ مې خوب کې داسې منظر لیدلو چې یوه فرشته مې خپو ته ده، یوه فرشته مې سر ته ده، او دوی خپل آپس کې یو بل سره خبرې کوي. نو وی چې د دې کس مثال ما طرف ته ګوته ونیسي او په هغه کور کې یو ښکلی ښایسته غټ دسترخوان خور کړي او بیا خپل یو استازي ته ووایي چې لاړ شه او دا خلق را وبله چې زما په دسترخوان باندې دی دا مختلف نعمتونه اخوري. نو هغه خلقو ته اعلان وکړي. نو چې کوم خوش قسمته خلق دی راشي او د بادشاه په دې غټ دسترخوان باندې کینی او د الله د نعمتونو نه مزه حاصله کړي، او بعضې خلق یې غاړو پې سر غوږ ونه ګري. فرمای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل د بادشاہ نه مراد الله دی، جنت نه مراد کور نه مراد جنت دی، دسترخوان نه مراد اسلام دی. قاصد نو چا چې د الله رب العالمین په جنت کې د غوړېدلي دسترخوان د پاره زما په آواز باندې لبیک وي، ایمان یې راوړو، نو د الله د ډیرو نعمتونو نه به استفاده حاصله کړي. او بیا نبی علیه السلام مبارک او فرمایل والله ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم. اوس دا د الله خوښه ده چې چاته یې خوښه شي نو هغه صراط مستقیم طرف ته هغه چې کوم دی نو ګویا کې هغه ته لار ور برابر کړي. نو نبی علیه السلام مبارکه دا آیت کریمه دا وی ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم. اوس کو پتا سو باندې څوک اعتراض وکي چې یاره دا مشیت د الله دی چې الله څوک صراط مستقیم ته ور برابر کی،
نو بیا د انسان ته دا سزا د څه ورکول کیږي؟ تاسو په دې خبره ورسېدلې چې مشیت د الله چلیږي، ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم. نو چې د چا په حق کې الله وغوښتله نو د خو څه کمال ونه کو، دا خو د الله په مشیت سره د صراط مستقیم ته برابر شو، نو دله دا جنت ولې ورکوي؟ او چې دا د چا په حق کې الله ونه غوښتله نو یفعل ما یشاء خو الله دی، یفعل ما یرید خو الله دی، نو دا سړی خو عاجزه شو. ځکه د الله رب العالمین مشیت به چلیږي، نو چې الله ونه غوښتل او دی صراط مستقیم ته برابر نشو نو دی خو عاجزه دی، نو بیا دته د جهنم دا سزا ولې ورکول کیږي؟ تاسو په دې خبره باندې ورسېدلې؟ نو تاسو شرح العقاید کې دا د عقیدې خبره دا ویلې ده. نن سبا اکثر دا جدید تعلیم یافته طبقه دی په تقدیر کې په دې ځای باندې غټ اعتراض کوي، او دا داسې نه ده چې دا د دوی خپل اعتراض دی، دا پلانټډ کوېسچنز دي. د برې نه دې خلکو ته په دې ماحول کې بعضې سوالات چې کوم دی نو دا مخې ته کوي چې د دوی د اسلام په باره کې شکوک او شبهات پیدا شي، او ښه د یو منظم منصوبې تحت، چونکې د دوی سره خو دیني علم یي نه، او داسې علما ورسره په سکول کالج یونیورسټۍ کې ډېر کم دي. مخکې بلا بیا هم برتي کېدل، دا تیر حکومت دوی خو په علماو باندې مکمل سور نشان راکاږو چې کوم د مدرسې فضلاو نو د عربی او د اسلامیات په ایټا پرچه کې او په NTS کې په هغې کې به ورته داسې سوالونه راوستل چې د هغې باندې د علم سره او د دین سره د لرې لرې واسطه هم نه وه. لکه په جنرل کوېسچنز کې ورته یو سوال راوستی و، وی په لالیوډ او بالیوډ او هالیوډ کې څه فرق دی؟ بلوچستان مولا ته پې پوهېږي؟ نه پوهېږي په دې باندې. اوس د بخاري او د جلالین طالب العلم بالیوډ څه پیژني او لالیوډ څه پیژني او هالیوډ څه پیژني؟ دا خو د دغې لوپرو شوپرو پلیتو خلکو کار دی چې هغه د فلم انډسټریانې پیژني. نو زه اوس هم ماته لا اوس هم دا پته نه لګي چې کم یو پکې د کم یو ملک والا انډسټري ده. نو داسې قسم سوالونه به یې راوستل صرف د دې دپاره چې د مدرسو فضلا اهل علم طبقه راسخین فی العلم دا زمونږ تعلیمي ادارو ته رادننه نشي. نو چې دوی رادننه نشي نو اما اسلامیات به غریب کړی، نو دی به چې کم دی نو دغه جوړیږي په دې باندې د اسلامیاتو ټیچر به جوړیږي. نو اما اسلامیات کې خو شرح العقائد النسفي نشته دی، نو دې خوار غریب ته د داسې قسم عمیق او دقیق سوالاتو جواب نه ورځي. نو دا د یو ډېر لوی منظم منصوبې تحت داسې قسم شکوک او شبهات هغه سټوډنټان هغوی چې د چا پکې د علماو سره ربط وي نو هغه مونږ سره رابطه کوي، بیا مونږ نه تپوس کړي دا ځکه تاسو ته ما ووي، او چې د چا په ذهن کې یو طرف ته ورله تعلیمي اداره د اهل علم نه خالی کړه او بل طرف ته ورله ذهن د علماو د نفرت نه ډک کړی دی، نو دی عالم ته کنزل کړي، نو دی به د مسلې تپوس ترې نه څه وکړي، نو بس ټول عمر بیا په ګمراهو کې تیری. نو نتیجه سره وځي دا یو څو سوالات اشکالات چې په یونیورسټو کې نن سبا ډېر زیات عام شوي دي، د دې د وجې نه د دې نوي نسل ذهن دا د دین نه او د مذهب نه متنفره کی، اول شکونه ورله پیدا کی، شبهات ورته پیدا کی، بیا د په ذهن کې دا چیرې دا ټول اساسه ډوګ بوګ غونډې دی. نو په دې طریقه باندې په دوی باندې کار کوي نو ور اوی رسی یو ځای ته ورته وی اصل شیخ انسانیت دی، هیومینیټي ده. نو وی مونږ چې کم دی نو انسانیت پرس یو، دا مذهب اسې گپ شپ دی، انسان کو ار یو مذهب والا دی، بس خیال یې ساته نه قرآن ته ضرورت دی نه سنت ته ضرورت دی نه الله ته نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته. استغفر الله العظیم. او د دې خلقو اخیرنه مخکې سټپ بیا چې کوم یي هغه ایتیست وي، دا بیا دهریه شي، دی بیا د الله د وجود نه انکار شروع کړي، دی الله نشته دی. نو دا په بهر ځایونو کې نه، دا د بونیر غوندې مذهبي خاورې ته دا فتنه را رسېدلې ده.
ما ته یو کس وی مفتی صاحب وی دلته زمونږ په دې بونیر کې په یو کلي کې 15 یا 6 هلکان دي د یونیورسټۍ سټوډنټان دي. هلته د خپل استاز نه داسې یو تاثر اخیستی دی چې خلکو ته وایي یاره د دې مونځ او د دې اودس او د دې تلاوت او د دې قرآن او د دې رمضان د دې هېڅ فایده نشته دی، دا ټول هسې گپ شپ دی. او هغه خلق ځان ته د فیسبک په پروفائل باندې لیکي انسانیت پرست. انسانیت سب سے بڑا مذهب ہے. اوس دې خوار غریب ته دا نه ده معلومه چې هلکه تا ته انسانیت الله ښودلی دی، تا ته د انسانیت د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. نو ما ته وی مفتی صاحب وی ډېره عجیبه خبره درته کومه، وی د دې 15 هلکانو سره په ګروپ کې یو هلک په ملګرتیا کې د کلي را روانو مازدیګر مانځله. نو د مازدیګر د مانځه نه ګراوند ته راتلل، د کرکټ ګراوند ته چکر له راتلل. نو دا یو هلک ورسره د مازدیګر د مانځه وخت شو، نو دا هلک ترېنه مانځه ته وګرځېد جومات ته. او دغه چې کوم انسانیت پرست دی ورته وی چې بس مونږ به راته هلته په ګراوند کې ناست یو، ته راځه بیا. ده چې مونځ کله وکړو د یو ملګري دی په دغه ګروپ کې نه دی او دی لاړ شو د نورو ملګرو له ګراوند ته. نو دې ملګرو ورته د ټوکو د استهزا په طور باندې وی تا خو مونځ وکړو او دا مونځ چې دی نو دا خو د الله سره خبرې کول دي، نو تا خو به د خپل خدای سره خبرې کړي، څنګه هغه خدای دی ښه طبیعت یې ښه. استغفر الله العظیم. دا د بنیر خبره درته کوم. نو دا قسم شکوک او شبهات خلق دا د علم نه د لرېوالي د وجې نه، د قرآن نه د لرېوالي د وجې نه زمونږ د نوي نسل په ذهنونو کې را پیدا کوي چې ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم. د الله چې څوک خوښه شي نو ور برابر یې کړي نیغې لارې ته. نو د دې سړي پکې څه کمال شو، ده ته بیا جنت ولې ورکوي؟ او چې الله خوښه نه شوله نو په الله څوک زورور دی؟ نو دا انسان خو عاجز شو، نو که دې صراط مستقیم ته برابر نه شو نو دا د الله مشیت و کنه. نو چې دا د الله مشیت او دې د الله په مشیت زورور کېدی نه شو نو بیا دته دا جهنم ولې ورکول کېږي؟ تاسو په خبره پوهېږئ؟ دا عقیده د جبریه او د مجبوري محض پوه شولې په خبره باندې. نو تاسو به د دې اشکال نه یو مختصر جواب دا به په خپل ذهن کې کېدوئ. مخې ته به په آیاتونو کې په مختلفو ځایونو کې داسې قسم دغه مضمون دا به راځي. د انسان اراده دا د مخکې نه د الله رب العالمین په علم کې ده چې دا انسان به پیدا کیږي، دی به لویږي، د الله په علم کې د به دومره عمر وي، دی چې د فلانکي عمر ته ور ورسیږي، دله به ما سترګې روغې ورکړي، غوږونه به یې روغ وي، ژبه به یې روغ وي، لاسخپې به یې روغ وي، دی به مکلف وي، دی به عاقل وي، دی به بالغ وي، دی به آزاد وي، دی به خود مختاره وي. او د هغې باوجود به په فلانکي وخت کې دی د دې فلانکي ګناه اراده کوي. نو چې دی کله اراده وکړي نو د ده دا اراده هم د الله په علم کې ده او د هغې نه وروستو د ګناه د ارادې نه وروستو په ګناه باندې به دی قادر هم شي، ځکه الله دله په وجود کې طاقت او توفیق د دواړو ورکړی دی، هم د خیر هم د شر. دی به په خپله اراده باندې کسب د ګناه وکړي. تاسو په خبره پوهېږئ؟ دغې ته مشیت د الله ویلی کېږي. کو فرض کا دی اراده هم وکړي او مشیت د باری تعالی پکې شامل نه وي نو بیا دی د کسب د شر نه عاجزه شو. تاسو په دې خبره ورسېدلی؟ د کسب د شر نه چې کله دی عاجزه شو نو بیا د ګناه نه ځان بچ کول د ده دپاره هېڅ کمال نه شو. د ګناه نه ځان بچ کول الو کمال دی چې کله ته په ګناه باندې قادر یې نو دله به د خپلې ارادې په بنیاد باندې الله قدرت او طاقت د دې ګناه ورکړی وي او دی به په خپل اختیار سره کسب د هغې ګناه وکړي. نو دې ته ویل کېږي مشیت د باری تعالی. نو ګورئ د انسان اراده هغه بنیادی سبب شو، بیا په هغې ارادې باندې د الله د طرف نه توفیق راغی او بیا د هغې نه وروستو ده دا ګناه وکړله په خپل اختیار باندې
نو چونکې دوه کاره پکې د شو، یو یې اراده د ګناه وکړله، دویم یې کسب د ګناه وکړو. دا جدا خبره ده چې په ارادې د ګناه باندې ګناه نشته دی تر څو پورې چې کسب د ګناه دی نه وي کړی. ومن یکسب خطیئة او اثما، یا والذین کسبوا السیئات، کسب د سیئې ضروری دی. په ارادې د ګناه باندې الله انسان نه نیسي، دا د الله د رحمت وسعت دی. په کسب د ګناه باندې الله انسان نیسي. نو ګوره د اول اراده وکړله، الله داو چې دله طاقت او توفیق او قدرت دله په دې ګناه باندې ورکو. دا د دې وجنه چې کو دې اراده د ګناه کوي او بیا طاقت د ګناه نه لري، دې مسله تاسو پوهیږئ، نو دا انسان عاجز شو، او عاجز دا مکلف کېدلی نشي. د دې وجنه دې قادر دی، د طاقت او قوت او قدرت لري په دې کسب د ګناه باندې، او په خپل قوت او طاقت او قدرت باندې ګناه وکړله، نو د دې وجنه چې کم دی نو اوس د مستحق د سزا شو. تاسو په دې خبره ورسېدلې؟ اوس کو تاسو ته څوک دا ووایي چې د دا ګناه د دې وجنه وکړله چې د ده په تقدیر کې لیکلې وه. بعضې خلق هغه د خپل جرم نسبت الله ته کوي. ګناه به وکړي، یاره بس دا به زما دپاره لیکل شوی و، نو قتل به وکړي، بس دا به زما په تقدیر کې و، دا د لیکلو خبرې دي، بس دا د الله د طرف نه لیکلی شوی و. هلکه ظالمه، د خپل جرم نسبت الله ته ولې کې؟ الله لیکلې وه، خو د الله په علم کې وه چې دا سړی به قاتل جوړیږي. ته لا پیدا نه وي چې ستا د ټول عمر د عملونو ستا په ارادو باندې الله رب العالمین علیم او خبیرو. نو الله رب العالمین ته په هغه وخت کې لا په عالم ارواح کې وي، ته لا دنیا ته نه وی راغلی چې الله رب العالمین ته علم و چې دا سړی به د دې وخت نه روالی تر دې عمر پورې ستا 80 کاله عمر د الله سره لیکلی دی، د دې 80 کالو د عمر چې ستا څومره ارادې دي دا الله ته په اډوانس کې معلومې وي. هغې وجې نه ستا تقدیر کې هم دقه شانتې لیکلي وو. نو دا تا چې کوم قتل کړی دی دا د الله په تقدیر نه دی کړی، دا د په خپله اراده باندې کړی دی. تاسو په خبره ورسېدلې؟ نو د خپل قتل او د خپلې ګناه او د خپل جرم نسبت الله ته مه کوه. غیر اختیاري امور چې کوم ستانه صادر شي، لکه بیماری در باندې راغله، حادثه در باندې راغله، نو دا کوم څیزونه چې ستا په اختیار او ستا په طاقت کې نه وي، په هغې کې ستا ارادې لره هېڅ قسم دخل مداخلت نه وي، بېشک هغه تقدیر محض دی، د هغې نسبت الله رب العالمین ته کوه. حادثه راغله، بس دا به الله طرف نه لیکلې وه، خو کو غلطي تا کړي، کمی تا کړي، نو د هغې نسبت به الله رب العالمین ته نه کړي. نو ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم. ستاسو ذهن کې دا سوال حل شو که نه؟ الله رب العالمین هدایت کوي هغه چاته چې الله خوښ کړي د هغه هدایت. من یشاء هدایته، چې الله رب العالمین وغواړي د هغې سړي هدایت. خو د هغې سړي هدایت چې الله غواړي نو د هغې سړي په اراده باندې غواړي، چې د اراده او نیت د هدایت او د نیکې لارې وکړي نو الله رب العالمین ورله توفیق ورکړي. تاسو په دې خبره باندې ورسېدلی؟ نو فرمایي والله یدعو الی دار السلام، الله رب العالمین بلنه کوي الی دار السلام، کور د حفاظت ته یا جنت ته. ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم، او هدایت کوي الله رب العالمین، خودنه کوي الله رب العالمین هغه چاته چې وغواړي هدایت د هغه الی صراط مستقیم، هغه لارې نیغې ته. حدیث مبارک کې راځي ان القرآن هو الصراط المستقیم. قرآن کریم چې کوم دی نو ګویا کې دا صراط مستقیم دی. کومو خلقو له چې الله مخ قرآن طرف ته راواړی نو دا د الله په توفیق سره کیږي، دا د الله په انتخاب سره کیږي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بیا قرآن مونږ هر چاته نه نصیب کوو
الله فرمایي موږ په خپلو بندګانو کې چاڼ کو چاڼ. نو دا د قرآن زده کړه، دا د قرآن ترجمه زده کول، د نارینهو د زنانهو دپاره د قرآن الفاظ زده کول، د قرآن د نظام نافذ کولو دپاره انتخاب کول، دا ټول په ټوله دا من جانب الله دی او دا د الله غوره مخلوق دی. الله هر سترګې ته د قرآن دیدار نه نصیب کوي، الله هر ژبې ته د قرآن تلاوت نه نصیب کوي، الله هر غوږ ته د قرآن اوریدل نه نصیب کوي، الله هر سینې ته او هر زړه ته او هر دماغو ته د قرآن علم نه نصیب کوي. نو ټول وای الحمدلله چې زمونږ او ستاسو انتخاب الله رب العالمین د قرآن د پاره کړی دی. نو د دغه حدیث مطابق چې ان القرآن هو الصراط المستقیم، بیا هغه د قرآن طالب علمان، د قرآن معلمین او معلمات، متعلمات، دا ټول په ټوله د دې آیت کریمه مصداق دی ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بس قرآن طرف ته چې د چا مخ کیږي دا د الله په خوښه او په مشیت باندې الله رب العالمین هغه خلقو ته د قرآن طرف ته هدایت ور نصیب کوي. نو فرمایي للذین احسنوا الحسنى وزیاده، هغه خلقو دپاره چې هغوی احسنوا اصلحوا اعمالهم، احسنوا اصلحوا اعمالهم، هغه خلق چې هغوی هغه خپل عملونه صالح کړي دي، عملونه یې ښایسته کړي دي، معنا عملونه یې خپل صالح کړي دي. نیک عملونه چې چا کړي دي د هغه خلقو دپاره الله رب العالمین یو دوه انعام بیانوي. نمبر 1 یو انعام یې څه دی؟ الحسنى، جنت دی. نبی علیه السلام مبارک په خپله د دې آیت کریمه تفسیر کړی دی. فرمایي الحسنى نه مراد څه شی دی؟ دا جنت دی. نو الله رب العالمین به نیک عملو خلقو له څه ورکوي؟ جنت به ورکوي. وزیادتن، او د دې سره سره چې کوم دی نو گویا کې سیواوالی به ورته هم ورکوي. او هغه څه شی دی؟ نو دا د دې تفسیر نبی علیه السلام مبارک په خپله فرمایلی دی. وزیادتن، او الله رب العالمین به دوی ته سیواوالی ورکي. سیواوالی د څه څیز به ورکوي؟ دا د الله د دیدار به ورکوي. جنتیان دوی ته به په جنت کې الله وفرمایي، وایې که نه جنتیانو سمو پړه باندې ارمان شته دی؟ دوی به ورته وایي اللهم قد بیست وجوهنا، الله یو خو دې زموږ مخونه تک سپین کړل، د تور مخې د هغې ورځې نه دی الله وساتلو. او دویم الله جنت دې راته را نصیب کو. دریم الله ټول نعمتونه دې راته را نصیب کړي دي، نور د غوښتلو څه شته دی نه چې مونږ ستاسو وغواړو. دې درمیان کې به الله رب العالمین هغه حجاب پورته کی، او د حجاب پورته کېدلو نه وروستو به جنتیانو ته الله رب العالمین خپل دیدار او خپل زیارت نصیب کی. دا جنتیان به وایي ربه په دې دنیا کې او په دې جنت کې چې دا څومره نعمتونه دې را کړو، الله رب العالمین دا یو نعمت په ټولو نعمتونو باندې ډېر دروند دی، دا ډېر قیمتي دی. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، مخونه به په دغه ورځ باندې تر و تازه او الی ربها ناظرة، او خپل رب طرف ته به کتونکي وي، د خپل رب دیدار به ورته چې کوم دی نو دا به ورته نصیب کیږي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ آیا د الله رب العالمین دیدار په دې سترګو باندې دا ممکن دی؟ الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وایي نه لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فهو لن ترانی. او بل طرف ته قرآن کې الله فرمایي الى ربها ناظرة. نو علماء کرام د دې توجیه کې تاسو په شرح العقائد کې ویلي وي دا خو د عالم دنیا خبره ده او هغه د عالم آخرت خبره ده. د عالم آخرت اجسام او کیفیات به ټول مختلف وي د عالم دنیا نه. لکه هلته به یوه ورځ دا به د دې ځای د 50,000 سنه د هغې چې کوم دی نو ګویا کې د کلونو په مقدار باندې وي،
د هغه ځای یوه ونه دا به داسې وي چې شهسوار به د هغې ونې د لاندې په کلونو باندې په اس باندې سفر کوي او نه به ختمیږي. پته لګي چې عالم آخرت او عالم برزخ او عالم دنیا دا جدا جدا څیزونه دي. نو دا د دنیا په سترګو باندې د الله دیدار هغې په باره کې فرمایي لن تراني. اوس د عالم آخرت د هغې کیفیت د هغې نه موږ نه یو خبر چې کیفیت به د هغې څنګه وي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. خو د الله رب العالمین دیدار به نصیب کیږي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته نصیب وفرمایي. او اسې دې ځای نه داسې معلومیږي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. نبی علیه الصلاة والسلام چې چاته دعا کړې ده نظر الله، خدای دا مخونه تازه لري، نو د نبی علیه السلام په دعا باندې رنگ مخونه دا به د قیامت په ورځ باندې تر و تازه وي. وجوه یومئذ ناظرة. الله دې موږ او تاسو ټولو ته نصیب وفرمایي. نو للذین احسنوا الحسنى وزیاده. کوم خلقو چې نیکی کړي دي دوی دپاره جنت ته او د جنت باندې لا اضافي سیوایی چې کم دی نو ګویا کې نعمت دا هم دی. دا جنت به د خپلو اعمالو سله وي او دا زیادت به محض د الله فضل او مهرباني وي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. یعنی دا زمون استحقاق نه دی. دې ته وزیادتون ځکه ویلی شوی دی چې دا د مؤمن استحقاق نه دی. بس دا د الله رب العالمین د طرف نه محض چې کم دی نو زیادت دی او فضل او مهربانی ده. نو فرمایي للذین احسنوا الحسنى وزیاده. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. او نه به نږدې کیږي مخونو د دوی ته قطر ولا ذله، تورواله او نه رسوایی. نو دا اهل جنت به په جنت کې داسې خوشحاله وي چې د دې مخونو ته به نږدې ناراضي. څه شی؟ قطر، هغه تورواله کوم چې د غم د وجې نه په سړي باندې راځي. ما ته وګورئ کله کله چې د سړي دا طبیعت خراب وي خړ پړ وي د دې مخ د دې چهرې نه اندازه لګي. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ نو دا خفګان دا به د دوی د مخونو ته نږدې نه راځي. ځکه به په دغه ورځ باندې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، سپینیږي به مخونه، دا به مخونه د چاوي؟ دا به د اهل ایمان وي. نو لا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. د دې د اهل ایمان او د اهل جنت د مخونو ته دې ته به دا توروالی را نږدې کېږي هم نه. رهق چې کوم دی نو ګویا کې دا نږدې کېدلو ته ویلي کېږي. د دې نه الصبي المراهقه. مراهق د هغې هلک ته ویلي کېږي کوم چې قریب البلوغ وي. کوم چې قریب البلوغ وي. نو لا يرهق وجوههم، نه به نږدې کېږي مخونو د دوی ته قطر ولا ذله، نه توروالی او نه رسوایی. دوی به څه وایي؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. خدای شکر دی چې د غم هغه ورځ شپې د ټینشن هغه ختم شولې. شاباس. نو فرمایي اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. دا کسان دا چا چې نیک عمل کړی دی او دی جنت ته ځي او دوی له به الله زیادت ورکوي او د دې مخونو ته به چې کوم دی نو توروالی او ذلت نه رانږدې کېږي، دا خاوندان د جنت دي او دوی به یي په دې جنت کې همیشه دپاره. والذین کسبوا السیئات، او هغه خلق چې کسب کړی دی ګناهونو لره، جزاء سیئة بمثلها، بدله د ګناه به وي په مثل د هغې باندې. کومو خلقو چې ګناه کړی دی نو هغوی ته به د هغې خپلې ګناه بدله هم اقه شانتې میلاویږي. نو ګوره دا د الله رب العالمین صفت د رحمان او د رحیم او د رؤوف دی چې انسان کله ګناه وکړي نو د ګناه په اراده باندې الله رب العالمین د مؤاخذه نه کوي. تاسو په خبره وستلې؟
نو د ګناه په اراده باندې مؤاخذه نشته ده او د نیکی په اراده باندې ثواب شته ده. دا د الله صفت د رحمانیت ده. د ګناه اراده دې وکړه پکړ پې نشته او د نیکی اراده دې وکړه ثواب پې شته. د ګناه ارتکاب دې وکړو نو بس د هغې په یو چند سزا به درته میلاویږي. د نیکی ارتکاب دې وکړو نو من جاء بالحسنة فله عشر. د ګناه په ارتکاب الله 10 چنده سزا ورکولی بیا به خبره ډېره ګرانه وه. نو هغسې نه کوي. بعض خلقو دپاره خو یضاعف لمن یشاء دوچن بی نو اوه بعض خلقو دپاره به اولئک الله به په یوه نیکۍ دومره خوشحاله شي فرشتو ته به وفرمایي چې د 80 کالو ګناهونه دی. دا صفت د رحیم دی، دا صفت د رؤوف دی. دې وجې نه خو بار بار فرمایي چې لا تقنطو، تاسو مه نه امیده کېږئ. تاسو ولې نه امیده کېږئ؟ حدیث مبارک کې راځي الله رب العالمین چې کله دا کائنات پیدا کړل نو دا خپل صفت د رحمان الله رواخیستلو. یو کم 100 حصې الله د ځان سره دا ایثار کړل. امسک عنده 99 جزءا من الرحمه. 99 حصې د رحمت الله د ځان سره ایثار کړل. یو حصه الله رب العالمین د خپل رحمت دا رواخیستله او په دې ټولو کائناتو باندې الله تقسیم کړله. نو نبی علیه السلام فرمایي وی دا څاروی چې کله په خپو کې بچوړی پروت وي، دا غوا چې لنګه شي او په خپو کې بچوړی پروت وي او دې څاروي ته د خپې د لګولو ځای نه میلاویږي، په خپو کې بچوړی دی او د خپه دا سودق قشانتې په هوا کې نیسلې ده. نبی علیه السلام فرمایي چې دا مور چې په دې خپل بچوړي باندې خفه کیږي دا هم د الله د هغې تقسیم شوي رحمت نه یوه حصه ده. د دې ټولې دنیا د مارغانو، د څاروو، د انسانانو، د میندو په خپل اولاد باندې چې رحمت رواخلي نو هغه د آدم علیه السلام نه رواخله تر آخري انسانه پورې د دې ټولې دنیا د وحوشو، د طیورو. تاسو چرته دا چرګه لیدلی وي دې سره چې دا کچ کچ بچوړي او څوک وله خواله ورځي نو دا چرګه پرې رامنډه کوي که نه رامنډه کوي؟ لیدلی مي که نه؟ د دې مرغۍ په جاله کې چې کله واړه واړه کچ کچ بچي نن سبا د بچو ورځي دي او دې طرف ته چرته سمساره را روانوي نو تاسو د دې مرغانو د دا چړچقې بیا اورېدلي دي؟ په تیز آواز باندې چې کم دی نو اوازونه کوي که نه شور کوي که نه کوي؟ دا په دې خپلو بچو باندې ګوره خفګي. دا چې څومره په دې کائناتو کې چې څومره میندې دي د هغې په خپلو بچو باندې ترس دا د الله د رحمت سلمه حصه ده. الله اکبر. نو حدیث مبارک کې راځي ستاسو څه ګمان دی چې رب ذوالجلال د محشر په میدان کې الله دا خپل د رحمت 100 واړه برخې دا انسانانو ته متوجه کی؟ مونږ وایو الله د اولیاء میندو نه سوا مهربانه دی. دا د الله د رحمت ډیر کم تحدید مونږ کوو. ګورئ ښه تاسو په خبره ورسېدلې میندې چې د خپلو اولادونو دپاره کوم رحم لري د دنیا د ابتدا نه راواخله تر انتها پورې دا د الله د رحمت سلمه حصه ده. نبی علیه السلام فرمایي فما ظنکم ستاسو څه ګمان دی چې د محشر په میدان کې الله رب العالمین د خپل رحمت 100 واړه برخې د خپل بندگانو ته متوجه کی؟ الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته هم خپل رحمتونه را نصیب فرمایي. نو فرمایي والذین کسبوا السیئات او هغه خلق چې کسب کړی دی ګناهونو لره جزاء سیئة بمثلها بدله د ګناه د دې په مثل له هغې باندې ده. وترهقهم ذلة او نږدې به شي دوی ته پټ به کي دوی لره ذلة هغه ذلت ذلت دا به په دوی باندې سم راخور شي. دوی به په خپل صادر کې را پټ کی معنا دا سر تا پا به دوی ذلیل او رسوا وي. دا جهنمیان سر نوالی تر خپو پورې
دا به ټول په ټوله چې کم دی نو ګویا کې په ذلت او په رسوایۍ کې پټ وي. ما لهم من الله من عاصم، نه به وي د دوی دپاره من الله ای من عذاب الله، د عذاب د الله رب العالمین نه، من عاصم څوک بچ کوونکې، د الله د عذاب نه به د دوی دپاره څوک بچ کوونکې نه وي. نه به خاندان وي، نه به مال وي، نه به عهده وي، نه به چې کم دی نو بل څوک وي. کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما، د دوی د مخونو د هغې چې کم دی نو ګویا کې الله رب العالمین یو کیفیت بیانوي، د جهنمیانو مخونه به داسې تک تور وي لکه د تکې تورې شپې ټوټې چې د دې په مخونو باندې د پاسه چړاو شوي وي. کانما اغشیت وجوههم، چې پټ کړي شوي دي مخونه د دوی، داسې ده لکه چې په مخ باندې د دوی چې کم دی نو تک تور صادر را خور کړی شوی وي او دا پکې پټ کړي شوي وي چې په هغې کې د سپینوالي هېڅ نامک او هېڅ ذره پکې نه وي موجود. اغشیت په هغې ټوټو باندې قطاعا، جمع د قطعتون ده، ټوټې من اللیل د شپې نه مظلما، هغه شپه کومه چې مظلمه وي، یو لیل مقمر وي او یو لیل مظلم وي. لیل مقمر هغې ته ویلی کېږي چې د شپې رڼا وي، 14 سپوږمۍ پکې راختلې وي او څه نه څه چې کوم دی نو ګویا کې یو نوعه د رڼا دا پکې موجود وي. فی لیلة مقمرة، احادیثو کې راغلي دي که اسید ابن حضیر رضی الله عنه فرمایی کنه وی کنت اتلو القرآن فی لیلة مقمرة، وی زه یو شپه چې د 14 سپوږمۍ راختلې وه ما د قرآن کریم تلاوت کو، نو خواته مې را سره چې کوم دی نو اس تړلی شوی و، نو ما چې به تلاوت شروع کو نو د اس به ترپکې وهلې، نو ما چې به کله تلاوت بس کو نو دی به په قلاره ودرېدو، نو چې بیا به مې تلاوت شروع کو نو بیا به د ترپکې وهل شروع کړل. نو زما یو ماشوم بچی و یحیا، هغه مې د ځان سره په خوا کې سملولی و، زه په هغه ویرېدم هسې نه چې دا هسې د خپو د لاندې ونچقی. نو دا ماشوم مې په د خپل غیږ کې راواغستو، د تلاوت مې بس کو، چې څنګه مې برې طرف ته وکتل، اوس د سر سره مې نږدې یو وریځ ده، نو زه حیران غوندې شوم، خو هغه وریځ داسې وریځ ده چې په هغې کې رڼاګانې دي او هغه اسمان طرف ته ختل شروع شو. زه ډېر زیات هیبت واخیستم. سحر مې د مانځه نه وروستو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل چې د الله حبیبه داسې یو منظر و بېګا مې په ویښه باندې لیدلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راته وفرمیل تلک ملائکة الرحمه نزلت لتلاوتک یا اسید، دا خو د الله رب العالمین د رحمت فرشتې وي، ستا د تلاوت اورېدلو دپاره اسید را کوزې شوې وي، او کو چرته تا د خپل تلاوت تر سحره پورې جاري ساتلی وی نو اهل مدینه به د الله د رحمت د دغې فرشتو دیدار کړی و. نو دغې حدیث کې فی لیلة مقمرة راغلی دی، نو لیل مظلم او لیل مقمر. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ شاباس. نو فرمایي کانما اغشیت وجوههم، گویا کې پټ کړي شوي دي مخونه د دوی، قطعا من اللیل په هغې ټوکړو د شپې نه، مظلمن چې هغه تیرې ورکوونکي وي. اولئک اصحاب النار، دغه مذکور دا خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په دغه جهنم کې همیشه دپاره. ویوم نحشرهم جمیعا، یاد که هغې ورځې لره، اذکر یوم نحشرهم جمیعا. دا یوم دا به چې کوم دی نو ګویا کې دا منصوب دی، دا مفعول به شو د اذکر دپاره. اذکر یاد که یوم هغې ورځې لره، نحشرهم جمیعا چې مونږ به راجمع کو د خلقو لره، جمیعا ټول په یېړه باندې، دا مخلوق به مونږ ټول په ټوله راجمع کو. نو نحشرهم کې دې کې چې کوم دی نو ګویا کې هغه مخلوق ته پکې چې کوم دی نو مخلوق ترې نه مراد دی، او یا نحشرهم نه مراد اولئک اصحاب النار، دا اصحاب النار به مونږ ټول په ټوله چې کوم دی نو د قیامت په ورځ باندې راجمع کو. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، بیا به مونږ ووایو هغې خلقو ته چې شرک یې کړی دی، کفر یې کړی دی، مکانکم الزموا مکانکم، قفوا